بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نننی میلمه ډاکټر فاروق حسین دی چې نیرو فزیشن دی. دوی څه وخت د ملک نه بهر و ډنمارک کې ول، واپس ابای کلي ته راغلي دي او کم مختلف امراض چې دي د کومو چې دوی علاج کوي په هغې کې چې دی مرګي، پالچ، ارقالنسا، ګوزن، د سر درد، د پټو کمزوري او نور اعصابي بیماریانې شامل دي. ډاکټر صاحب زموږ نن میلمه دی، د ده سره به په مختلفو امراضو خبرې کوو. مخکې د دوی تعارف وکړو. ډاکټر صاحب خپل مختصر تعارف راته وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره شکریه. زما نوم ډاکټر فاروق حسین دی. زه نیرو فزیشن یم. زه ډنمارک کې کوپنهیګن ښار کې یو هاسپټل کې کار کوم. دا وخت زه پاکستان کې یم او زه به 10 جنوري پورې دلته barikot swat کې یم. چاته هم نیورولوجیکل کم بیماریانې چې دي دا یې نه زما سره رابطه کولی شي. ډاکټر صاحب ستاسو کوم ټایم ټیبل چې دی هغه به خپل ناظرین ته ښیو، ستاسو کانټیکټ نمبر به وښیو. خو دا مرضونه چې دي دا انتهایي اهم دي او د بده مرغه دلته کې دې سټیج ته ډېر کم ډاکټران رسېدلي دي او د دې نه مخکې ډېر خلک مستفید شوي دي. دا مرضونه چې دي دا نروس کم دا امراض په دې کې راځي، د دې راته لږ تفصیلي بیان کوي او د دې نقصانات چې څه دي هغه راته لږ ووایي. تاسو چې کوم خبره وکړه چې نروز څه شی دی، بیسیکلی نروز چې دي هغه زنګ ټول بدن کور کوي او بدن کې داسې حصه نشته چې هغې کې نروز نه کوم ته چې موږ خپل ټایمز کې نرو انډینګز وایو او د نروز د وجې نه هر څه محسوسېږي. سپوز موږ څه ټچ کوو کوم چې موږ ته محسوسېږي هغه هم نروز د وجې نه کېږي. او بیسیکلی نروز چې دي هغه کم غټ چې دي دوه قسم زموږ سره دي. یو ته موږ سینسوري نروز وایو، هغې وجې نه چې دی موږ ته ګرم یخ او څه موږ ټچ کوو هغه موږ ته فیل کېږي. او داسې کم موټر نروز چې دي هغې وجې نه چې دی زموږ کم مسلز چې دي هغه مو کېږي، کم ته چې موږ کانټریکشن وایو. او دا نروز چې هم دماغ نه راځي او داسې کوم سپاینل کارډ چې ملا هډوکی چې موږ ته وایو هغې نه پس چې دی مسلز ته راشي، هغې مسلز چې دی هغه کانټریکشن کوي. چې کوم نقصانات دي یا د دې نه د بچاو څه طریقه ده نو هغه هم لږ زنګ کتونکو ته ووایې چې دا پوره علاج د دې ممکنه دی دلته په کلینیک کې ستاسو سره د دې هر څه اویلیبل دي؟ اوس نروز ته نقصان مختلف کنډیشنز کې رسي، مختلف کنډیشنز دي هغې وجې نه نروز ته نقصان رسي. سپوز موږ ووایو چې انفلیمیشن وجې نه یا نرو کمپریشن وجې نه نروز ډیمیج کېږي. اوس انفلیمیشن چې دی هغې هم مختلف وجوهات دي وجې نه چې نرو انفلیم کېږي. موږ ووایو چې وایرس د وجې نه یا داسې نرو چې کمپریشن راځي وجې نه چې نرو ډیمیج شي نو هغه د سرجري دوران کې نه نرو ډیمیج کېږي. یا یو سړی اوده دی او هغې بدن یو حصه چې ده هغه یو ابنارمل پوزیشن کې ده نو هغې وجې نه هم نرو ډیمیج کېږي. یا داسې مریض ته چې دی بیماري سپوز چې دی شوګر بیماري ده، شوګر یې کنټرول نه وي نو هغې وجې نه چې دی هم کنډیشن راځي نرو ته نقصان رسي، هغې ته هم پیروپینیروپتي وایو. داسې چې دی وایټامین ډیفیشنسي کم B12 یا موږ ته تایمین وایو هغې وجې نه چې دی بدن کې ډیفیشنسي راسي، هغې وجې نه هم نرو ته نقصان رسي. نروز کې داسې کومه بیماري ده چې هغه دا وخت ډېره زیاته عام ده؟ اوس مختلف موږ چې ورته نیورولوجیکل ډیس آرډرز وایو، مختلف په دې کې مختلف بیماریانې دي. هغې کې کوم هیډیکس ډیس آرډرز چې دي او اوس مختلف هیډیکس دي قسمونه چې دي 100 نه زیات دي او داسې په هغې کې چې دی ټول نه زیات کامن چې دی هغه مایګرین دی. اوس مایګرین باره کې به زه تاسو ته معلومات درکړم چې زموږ ناظرین ته هم د بیمارۍ باره کې آګاهي شعور پیدا شي چاته چې دا بیماري نو هغو فایده ورسي. اوس مایګرین دا یو دې ته موږ ریکرنټ ډیس آرډر وایو. ریکرنټ دا ته وایي پښتو کې چې بار بار راځي. د دې علامات چې دي نو دې کې مختلف علامات دي
مایګرین چې دی دا دې کې مختلف علامات دي. دا سر درد چې دی دې ته نه وایي دی، ولې چې مایګرین کې داسې هم یو قسم دی کې سر درد نه وي، هغې کې چې دی بدن داسې یو حصه سون شي یا کمزوري شي څه ټایم دپاره، نو هغه هم د مایګرین یو قسم دی. بس مایګرین هیډیکس چې دی دې ډیس آرډر کې مریض ته سر درد دی، او سر درد چې هغه ورته تروبینګ پلسیټینګ ټایپ وایو، د سر کې سړکي او دا زیات دا درد چې یو طرف ته او دا ډېر زیات ډیسیبلینګ دی چې مریض پکې کار مال نشي کولی چاته چې مایګرین اپیسوډ کم درد راشي، او دا ورسره درد سره مریض ته نور علامات هم یې کې چې د مریض ته زړه شيږي او الټه هم کوي، او مریض یې لایټ ته او خبرو ته اوازونو ته ډېر سینسیټیو وي، هغه نشي برداشت کولی. ډاکټر صاحب تاسو مایګرین علامات چې دی هغه ناظرینو ته ووایئ. د سر درد چې دا بیا د دې څه وجه او دا ولې دومره زیات چې دی فیل کېږي، دا په څه وجه باندې راځي؟ اوس مایګرین بیماری چې د دماغو کې د څه کاز دی هغې باره کې به تاسو ته زه ووایم. بیسیکلی دماغو کوم شاته حصه چې ده هغې کې څه تبدیلي راشي، هغې ته هم الکټریکل چینجز وایو، او دا داسې ویو فارم کې خپل ټایمس کې ورته مونږ ویو اف ایکسایټمنټ اف نرو سیلز وایو، هغې نه پس چې دی بل یو وی وي هغې ته مونږ ویو اف ډیکریز اکټیویټي اف نرو سیلز وایو، او اخر کې داسې کار وشي چې کوم دماغ رګونه چې دي هغه وپړسېږي، هغې نه څه کیمیکلز چې دي هغې ته نیرو پیپټایډز وایو، هغه خارج شي، او دا کوم کیمیکلز چې دا ډېر زیات اریټیټینګ وي، او دې وجې نه چې دی هغه درد پیدا شي، او دا چې دی مختلف دماغو حصې چې دي کوم شاته حصه ده او مخکې حصه ده هغې باندې هم خپل اثرات وکړي، نو هغې وجې نه چې دی مریض ته نور علامات هم پیدا شي، کوم مریض ته چې الټی راځي یا د لایټ ته او اوازونو ته هغه نشي برداشت کولی، نو دا هم دې دماغو کې کوم دا تبدیلي راشي دې وجې نه راځي. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې د مایګرین دا بیماري چې کومه ده د دې علاج څنګه ممکن دی؟ د مایګرین علاج بالکل ممکن دی، او دې مونږ علاج چې کوو یو کم درد چې د هغې علاج کوو چې هغه شارټ ټرم ټریټمنټ وي، نو هغې دپاره کوم دوایي ډیزاین شوي ده هغې ته ټریپټانز وایو، او دا دوایي چې ده دا دماغ کوم رګونه دي هغې باندې عمل کوي، نو هغې وجې نه چې دی هم درد مریض ته بند شي، او کوم نور علامات چې الټی راځي او هغه سره هم ښه شي. اوس بل کوم لانګ ټرم علاج چې دی هغې ته هم پریونټیو ټریټمنټ وایو، هغه چې دی مونږ 6 میاشتو یو کال لپاره دوایي ورکوو، نو هغې وجې نه چې دی مریض ته بیا سر درد نه راځي. جی درنګ جهان مننه چې زموږ سره ډاکټر فاروق حسین نیرو فزیشن چې دی هغه موجود و. دوی سب ډیویژن بریکوټ ته چې دی د 10 جنورۍ پورې به دلته موجود دي، واپس به دوی ډنمارک ته ځي. تاسو د دې مختلفو امراضو په حواله باندې چې دی کلینیک ته راتلی شئ، انټرنیشنل میډیکل سینټر پیر بابا روډ بریکوټ په سب ډیویژن کې د دوی کلینیک چې دی هغه موجود دی. د ټلیفون شمیره چې دی هغه زموږ په سکرین باندې هم چلیږي، او د ټلیفون شمیره چې دی هغه تاسو نوٹ کولی هم شئ 03 سلور 50 سلور 0 دا د دوی د ټلیفون شمیره ده، او زموږ په سکرین باندې هم دغه نمبر چلیږي.